لکه یو حدیث ورته وایم دام ډېر عجیبه حدیث دی. علامه حافظ ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه دا هغه تفسیر دی تفسیر ابن کثیر باقی کې دا حدیث مبارک علامه حافظ ابن کثیر روایت کړی دی جابر رضی الله عنه اغنا دا ووري جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چند صحابه کرام سره دغه سي لگا دا مونږ تاسو چې ناس کیو بلا تشبیه او تمثيل څنګه چې ناس کیو دا سه چند صحابه کرام سره ناس دی ووري دا خبره اوس عجیبه خبره ده. نبی علیہ السلام او بیا فرمای جابر سے وی چې په دغه چند کسانو کې ابو بکر صدیق او عمر فاروق مبارک دا دواړه موجودو شیخین چاته چې شیخین ویل کېږي دا هغه دوه کسانو چې دوی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره به تکلف خبرې کولای شوي. بیا هغه څنګه چې انسان داسې خبرې کوي لکه څنګه چې خپل ځان سره کوي دغه دوه صحابه سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې دوی به هر څه ټیم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک اومنده او په سر کې به دوی ور سره خبره کولای شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک به ور سره خبرې کولې خستا. نو دا دواړه مبارکان موجود دي. جابر سے فرمائی پیغمبر علیه السلام صحابه ته فرمایل اے صحابه زما په امت کې درې کسان دي بیا ته نور درې کسان خایوا په یو کې خدان راولې کنه درې هغه شو او درې دغه شو شپږ کسان دي چې په شپږو کې خو کم از کم یو کس ځان نه جوړ کړو کنه بیا بم بیړې پاري څور ته فرمای درې کسان دي زما په امت کې چې دنیا نه په ایمان باندې لاړ شي ځکه ایمان د هر شي لپاره شرط دی اسلام او ایمان چې دنیا نه په ایمان باندې لاړ شي درې کسان دي زما په امت کې چې دغه درې قسمه خلق څوک وي قیامت په ورځ باندې ورته الله تعالی وایي چې څومره حور د جنت ته پکاري ځان سره ونساو قاتل ته قتل معاف کا قاتل انسانی په هغه باندې وس بری هغه نه بدلا اخیشتای شي هغه قتلولای شي هغه وجلای شي هر قسمه لاس یې په هغه باندې بری خو صرف اور صرف دغه قاتل د الله جل جلاله رضا لپاره د خطا او گناه معاف کا اور تو وای چې ځا الله جل جلاله رضا لپاره ما معاف کړي. نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه انسان دی قیامت په ورځ باندې ورته الله تعالی او فرمایي څومره حور راغونډې کړه او د جنت چې په کومه دروازه باندې داخله کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا غزما امتی په هغه دروازه باندې داخل شي. تاسو سوچ وکړئ دویم نمبر څوک دی یا رسول الله نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایي دویم نمبر وی چې هغه انسان دی چې چا ورته قرضي دا خبره واورئ چا ورته قرض او په دغه قرض باندې دغه انسان سره څه گواهان مواهان نه بس زوما او توي او تا مال قرض راک نه گواشتا او نه کشتا او دا انسان چې خفه دی چې دا قرض بزو څنګه اخلمه ځکه چې نه گواشته دا خو ما دوست او ملګری یو ما په اعتماد وکړه لکه څنګه چې ما او تا خلکو له قرض پټ په پټه باندې ورکړو. نبی علیہ السلام فرمایي چې زما په امت کې چې کوم یو انسان دا قرض ادا کړ دا قرض چې په کوم قرض باندې انسان سره څه گواهان مواهان نو خو چې چاله قرض ورکړایو هغه څورته وي چې هیڅ خبره نه ده په ما باندې د حق دی که گواه نمی زما او ستا په سر باندې گواه رب العالمین خوشته کنه هغه خو لیدلی یو ام دا ستا پیسې دي که گواه وي او که نه وي زه منم دا ستا 100 روپۍ دي دا بیرته واپس واخله او هغه قرض ورته ادا کا هغه قرض چې انسان سره په هغې باندې گواهان نه او دا انسان یې ورته ادا کا دا چا چې قرض ادا کا قیامت په ورځ باندې رسول الله فرمایي رب ورته فرمایي حور راغونډې کړه چې د جنت په کومه دروازه باندې داخله کې ځان سره داخله کړه. او دریم نمبر ګورئ دلته د حدیث ارته بیانوم خو یو خبر ارته کړم ګورئ نبی علیہ السلام څومره شفیق دی مهربان دی. حدیث کې داسې ویل شو
چې د هر منځ نه بعد چې لس د قران کریم ختمونه کا یا یو د قران کریم ختمونه وکا بیا مو تکړی شو یا خو نشو کړای ګن او دا قیمت یم کم دی لس پر قران ختم زکه چې جنت ته داخله گو بلا حساب او کتاب داخله گو حر او غلمان را سره داخله گی والله دا قیمت یم کم دی خو نبی علیہ السلام دا سنی ویلی چې دا هر منځ نه بعد یو د قران کریم ختم وکړه یا لس د قران کریم ختم وکړه دا سنی ویلی څومره راته خبره آسان کړی دا خو اے د نبی علیہ السلام امتیانو مونږ تاسو بیا په غفلت کیو دریم نمبر څوک دی یا رسول الله نبی علیہ السلام فرمای هغه انسان چې د هر منځ نه بعد لس کرتی سورت اخلاص قل هو الله احد سورت وای تانا پختنه کړم زه خو وایم کنه چې قران کریم مخ چانی کتلای مخ ناظره هم نی ویلی خدغه سورت اخلاص ول بیام ورزی یعنی دا هر چا زده دی زما اوستا مشرانو معشومانو بوډایګانو ځوانانو چا قران ویلای چا نه ویلای ځکه په منځ کې ما او تعالی سورته فاتحه نه پس وایو قل هو الله احد څومره پیغمبر علی السلام مبارک امت لپاره دا خبره اسانه کړې ده دی لپاره چې د ازما امت ډیر جنت ته داخل شي او په خوشحالي باندې داخل شي نبی علی السلام فرمایل چې کوم امتی د ازما د قران کریم دا مختصر حصہ د اغه تلاوت کا او لس کرتی سورت اخلاص د هر منځ نه بعد وای قیامت پورز باندې رب لا یزال دغه انسان ته اعلان وکا چې ځان سره حور را جمع کړه ځان سره خادمان او غلمان را جمع کړه او چې په کومه دروازه د جنت باندې داخلهږي دغه حور غلمان ځان سره په هغه دروازه باندې داخل کړه اوس تاسو نه تاسو کړم چې آیا دا لس کرتی سورت اخلاص دا ډیر ګرانی نو دا به ما وتا د هر منځ نه بعد نشو ویلای او ګوره دا د قران کریم مبارک ډیره مختصر حصہ ده یره زه خوایم چې ما وتا د هر منځ نه بعد لس کرتی یو او یو امی انسانم شروع شینو ما په خیال باندې 2 تر 3 منټو کې یا داسې وایم چې 2 منټم ډیر شای 120 سکند کې دا لس کرتی سورت اخلاص ویل شي نو چې غونډه ورځ حساب زه تاسو دا 3 منټه واچوي مړه د هر منځ نه بعد نو د غونډه ورځ 100 منټه شو لس 15 منټه او دا شی ته برقرار اوساتي چې په لس 15 منټه باندې مست الله تعالی بلا حساب او کتاب جنت ته داخلي او ته نه داخليږي کنه تا بیا اراده جهنم ته ورسې زخامه خال ته چکر وامه الله دې مونږ تر ساتي او بیا التلار شمه چې په 15 منټه هم خپل ځان نه داخلي نور صدر ته وایي الله تعالی څومره ارته اسانه کا رب لا یزال